الرحمن الرحیم. حسب ترتیب سابق دغه مخشه غونډې حسب ترتیب سابق دغه مخشه غونډې میجا په فقهي مجلس شه مفتی صاحب نا بار بار مطلب چې کوم اصول د تجارت ته بزنس دی اور وی نو هغه فقهي مجلس شه نن رته مفتی صاحب مشترا تشریف فرما دی د بزنسمن کاروباري خلک د پورا چې کوم اصول اده ځون سره وروړي دي دنا مطلب خواستای چې هغه مشتوسته بیان حکو او سکرین مخه ته وروړي او ناظرین دغه ناظرین هم مستفید کې الله جل شانه دا وکي چې میش د توس په سمج شهر شي او په عمل شي هرول امين. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب دا کیسه راونه و د کاروبار په باره کې دغه مجلس بنیادی مقصدینه دا دي چې د میشتو سکیم ورنه کاروبار ته وتلی دي چې هغه ته دا پیغام ورسیږي چې کاروبار په څرنګه حلول دی او څرنګه هروم دی. اول پوښ میر ملګری ته دا کیسه کړی و چې کله کله ور سړی انفرادي کاروبار کوي. انفرادي دا مقصد و چې خپل د کون جوړ کی بل نه ریپې نه ورخلی بل دون سره نه شریکوي. هغه تقریبا اصول پیراشول او کله کله ور داسې وکی چې سړی په خپل سرمایه سړی سره دار نه وي یا نور داسې اغراض مقاصد وی جایز چې د هغه وجه نه دای د دون سره بل سړی شریکوي. نو په دغه نمونه باندې بیا دوه قسمه کاروبار دی چې سړی د بل چا نه ریپې ورخلی یا یې سړی به تور شرکت ورخلی میرا شرکت ورته یي او د بایولي پارتنرشپ په دغه حساب باندې او یو ټکای استعمالي سمعین دا وروي علمونه د پوره خورسون دی مزاربت یو داوی نو په دا دوه بنیاد باندې د سړی پیسې ورخلی بیا د دغه دا फायदा وشي چې عموما خلک چې د ډیولای شي دا دغه وجه نه ډیولای شي چې د سودی کاروبار کوي د پیسې ور نیولې وي د نقصان وضاحتینه نوې سره کړي چې نقصان زتو څنګه سره مش خالی په دا ټکی پیښه په کې ته مې پیسې په ګاټا ور کړی دي صرف پیسې په ګاټا مفتی صاحب ور کول دا سیدای حرام دی. الله پاک ته ټول مسلمانانو وسوتي. مفتی صاحب دا سه اوکه کې دای نشي چې ته یې سړی ته پیسې ور کې ګاټا خوره په نقصان شته نه ور سره شریک ای سید جوات نشانه دادو چې په شو صرف ګاټا وی نقصان نه وي. نو مفتی صاحب کوم کسون چې د بلچنه پیسې ورنسي زه د دې ته د شرکت د مزاربت د دوی سره بنیاد بیان کو چې په کوم مقصد ته फायदा وي په هیڅ بدای ورنسي یا دا ورته پارتنري کوي یا د په ګاټا ورکوي یا د په مزاربت د ګاټي پیسې باندې ورکوي او کچیر نه پیږي د کلیپ نو دیته در پته ولګیږي چې د شکی نشته به د په مقادم مستند مفتیونه علمونه نه رهنمایي کوي. مفتی صاحب د شرکت داس وی چې لکه فرض کته یې مو یو سرمایه سره گاډه کړله چې وی سو یو کاروبار په باندې شریکی نو د دې د پورا د ضروري نه دو دا څنګه دی شي چې تو 15 لک روپۍ وي د مو 15 لک روپۍ وي او دا څنګه دی شي چې تو 15 وي مو 3 وي دا څنګه کې دی شي په دغه شی بنیادی خبره دادو چې سبوري نقصان وشي د لاکه په سارو د تو خپلوي د لاکه په سر باندې د مخبلوي کپلاک نه کام وي په زرینه یو چوا یعنی چې چا څوره سرمایه وي درو د نقصان برداشت کوي. البته پوتش ولا ګاټه د مو تو داسي وي چې په کې مزه تو سره جوړ شي داس کې دی چې یو انسان ډېری شور وي یا هغه سرمایه 15 لک وي یا هغه بل لاس لک وي او ورته وایي چې زه د پنیمایي باندې نه غډاوه ځکه چې مو پیسې ډېرې دي داس کې دی چې د خپل مهارت وایي چې چلو ریپه هم 15 دي او مهارت می ډیر د کدي تو لاستی ها یمو د مهارت دی وجنه غټه ډیر شي نو ابي داس کې دل شي چې پنیمایي باندې سره غټ شي داسې کې دل شي یعنی مقصد دا دی چې نقصانو د سرمایي په حساب وي په غټه باندې د دوی جوړته چې څنګه سره روي دا جایز دي دوه مخشي سٹارټ کی او یو حساب داس وی چې ته مزاربت داس وی چې مفتی صاحب د یو سړي سرمایه وي د بل سړي مهنت وي یو سړی سرمایه وي د بل سړی مهنت وي لہذا په شی بیا دا نقطه دو چې کچیره نقصان وشو دغه سرمایه په دغه کول شي چې تر څو پورې دای نظامی ختم کړی نه وي اولو نقصان د ګټه نه منفي کیږي د ګټه نه و پیرا کیږي چې په ګټه باندې ور وړي او د پیسې د خاوند وي د هغه بل سړی ونه وي. فرض کړه دغه مثال داس دی چې تو مو ته ریپیر وکړلې 15 لک روپۍ په ګټه وکړلې شپږ میاشتې وچاله دلې څه ګاټه وکړه تو در خستې دو مدر خستې دو په شپږ میاشتې نه بعد نقصان وکړه.
فرض کا 2 لکه نقصان یې وکړ دا 2 لکه نقصان په د شپږ میاشتې چې د کل په اخر شي چې موږ سره خوړلې دي اول وی د اغي نه کاټ کی که چیرې پګې شي پیراشه خو تو خپل 15 لکه روپۍ سرته ووزي او 2 لکه روپۍ د موږ دا لوړلې او مو مهنت هلوټ شو او کله کله ورده وشي چې نقصان دار شوی وي چې په 15 لکه باندې دلر وړي شي ګاټه هټولا وخوري او اله چې کوم رأس المال مجورته یې نه اثر سرمایه هغه پکې ضبط کیږي چې ضبط کیږي او بیا خالی د اغي سړی سرمایه چې پیسې د چاوي یغه بلو خالی د پیرا کول مهنت لور شي پیسې تشتنو پیسې نقصان هغه ټول شي نو ملګری د دې ته سوچ کوي کله کله ور چې په کیمه شته د تاوراوي یغه په مطابق ته کوي په دې نه بعد بیا اهمه کیسه مفتی صاحب داستو اهمه کیسه دادو چې کیما راځدو چې د خلک کاروباري نه د هغې وجې نه حروم دي هغه دادو چې خلک دا تمیز نه کوي د دا پرېکړې نه کوي چې څه ټیم د کونه ته څوک روپۍ ویري موټر سایکل بارګین ته څه ټیم څوک روپۍ ویري په ګاټه په مخ یې ورنسي حالانکه دا ډېره د سمج خبره ده دغه شی ناجایز صورتونه ډېر بالکل روغ صورت په داسې مشکل شي سړی ته داس کوي چې کله فرض کا تو ته روشي تو د دې کون دی یو سړی د تارو وای چې مفتی صاحب زه د تو سره ریپیټ ده په کاروبار شي کا په مزاربت یې درکولې لکه چې 20 شوي کا په شرکت یې درکولې بیا ته یو دا کوشش کوي ضروري کوشش ته دا کوي چې موجودات تو په د کونکش سرمایه سره دو تو دغه ریټ لګوي نو لہذا فرض کا تو ریټ ولګو چې په دغه شي 30 لک روپۍ دو وی سوچ ابل سره سي تو به د ای سره لیک پړ وکي چې ته مو ته 10 لک ریپیر کوي نو دا ټوله 40 وي نو 30 په دغه شي د مودي 40 دی 10 دی تو دی په دانا بعد مو تو ګاټه یوسف شي وي او د 30 او د 10 په حساب باندې وي نو دا ډیر اهم پرکړین دی دا داسې وشي مفتی صاحب چې فرض کړي تو کاروبار شری دی شپږ میاشتې وشه په شپږ میاشتې نه بعد ته یو سړی روغای یې اوی تو ته سرمایه در کړله عین ممکنه دوته چې حساب نه وکي چې یو داسې نقصان شوی وي چې په د مخ شپږ میاشتې شوی وي یې کول په اخر شي د ایول بل سړی په حساب شي هر والی غریب پاو شو کا پیسې ته سره ویني ورته پیسې نه وي یا داسې شی وي چې په د ورستي شپږ میاشتې شو نقصان نه وي په د اول شي ګټه وي د اول ولا ګټو اغه ته لوړ شي نو دغه د وجه نه سمین ته دا گزارش دی چې کله د په ګټه باندې ریپیر نسی ضروری خبره ده چې د کونی وي بارګین وي څه شي وي ها دای د هغه ورته قیمت ولګوي چې دا پته ولګي چې د تو سرمایه په الحال څوره دو په ګټه شدو که په نقصان شدو او نوی ملګری چې کیما ګټه نقصان دی هغه خپل حق به رسیږي او د دغه سابقه کا سنت نفع د نقصان خپل حق رسیږي او دا میش مطلق ولا چې پلون کې ته مدواله کوي په ویل دي کندوره چې موته ګاټه پکاوه هیڅ لمسم یې نور سره بیان نکو چې خوځه په داکشه نقصان کیږي غزته په نقصان حواله غړوي او مو سرمایات سره دو چې د سړی ته د خپل ګاټه پته لګیږي چې کچې سو چې کوي غوندو مسراوینی کنه په چرک شو نه سره کوي او بل صورت یې دا هر درېمی چې دا پته نه لګي چې د سړی کاروبار کې د تش کاروبار کوي خلول یې کو کا هارون یې کو کنه مو مې رام بغل مې جوړي په ظاهره وي د کون جوړ وي تر څو بزا شروب خرڅوي سغا او مطلب آیسوس مو خرڅوي 400 خرڅوي دا څه مطلب حرام شي نو کاروبار کوي نو دا ټول صورتونه د عدم جواز ډیر یوت په دغه شی احتیاط کول په چار دي دا چې کوم عام د زنانه زار ور کوي خرڅي کی ریپې سره خدای سرمایه وی لاک ریپې دی 2 لک ریپې نه ډبل شاو د رسول الله نو یا خلک یا داسه څومره شوی دي دا مفتی صاحب عموما دغه وجنه شوی دي چاته ها غټه خبره ده د سود د غیر سود حلولې د حرم په منشه فرق ده چې کچاته د ریپې ورکړلې په ګاټه باندې او چې صرف په ګاټه شي په نقصان شي نه دا صورتونه ډیر جوتی او دا ټول ناجایز دي حرام دي الله جل شانو دا مشته د جهید صورتي د کاروبار تو فکر کو علامه د محرمات د حرام د صورتونه وجبوري الله د ټول وینو د مش په سمج شروع ولي الله د اعمال تو فکر امين جزاك